बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्रान कतुनको तोस्ता ननी प्रोग्राम के हर कले में ग्रान कतुनको यूजुअली खो जमंगा लोकल पॉलिटिक्स या खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 11 ज़िलों के इंतखाबात रवान दी। नॉर्मल के पंजाब के हम सिंध के हम पदे हवाले से कानून साजी की खुडेर अहम डेवलपमेंट से पदे अब तक के 13 अब तक के इशू पागे के जमा पर ख्याल बांधे द अमरीकी और द पाकिस्तान द ताल्लुकातों په حواله سره امریکې چې کوم ډیموکراسي سمیټ یعنی د جمهوریت حواله سره چې کوم دی والا دغه پروګرام کوم چې جو بایدن ارګنایز کړو پاکستان ته دغه باقاعده دعوت ورکړ شو. پاکستان په هغه کې د شمولیت نه انکار وکړو او خبره دا وکړه چې اپروپریټ ټایم به مونږ چې کوم دی د امریکې سره انټراکشن کو. دغه شانتي د چین او د امریکې ترمنځ اولمپیک گیمز حواله سره چې کوم د امریکې او د چین دغه شو په هغه باندې هم پاکستان د امریکې پالیسي باندې کلاو تنقید وکړو. اوس دې حواله سره یو خوا پاکستان دا خبره چې را روان کوم د دنیا بیا روانه ده بایپولر یعنی دوه سمتي دنیا چې جوړیږي په دې کې به پاکستان نان الاین لکه یو طرف ته باندې پاکستان خپل پالیسی د هغه بکی خو اکشنز هغه وی سپیکس لاودر دین ورډز. د حواله سره به خبره کو بیا د امریکې ډیلیګیشنز راغلیو د سېنات خو هغه چې کله واپس لاړل نو دلته پاکستان کې پته ولګېده چې د امریکې یو ډیلیګیشن راغلی او دلته کې د پاکستاني حکامو سره ملاقاتونه کړو. اوورال افغان پرسپیکټیو به هم موږ اخلو په دې ټول سچویشن کې خو زیاتره د پاکستان او د امریکې دا وخت چې کوم تعلقات دي په کم لیول باندې دي او پاکستان چې دا کوم ورچرز دي یا دا کوم اکشنز دي د دې نه موږ څه چې کوم دی نتیجه اخیست کو د پوهانو سره څېړنکارو سره په دې حوالې سره خبره کوو. ګرانو کتونکو ننني پروګرام کې سوري موږ سره چې کوم مېلمانه شرکت کی تعارف تاسو سره کوم سټوډیو کې زما سره د نړیوال امورو ماهر هغله ډاکټر اجاز خټک صاحب دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هر کلی ویم او دغه شانتي زمونږ سره پخوانی سفارتکار د امریکې پاکستان او د افغانستان په دې ټول سچویشن باندې چې ډېر یو پرولیفیک سپیکرز به ورته زه ووایم هغلی آصف دراني صاحب زموږ سره. دراني صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هر کلی ویم او د امریکې نه په دې پروګرام کې زموږ سره شرکت کوي او کوم سینیر جرنالست انالیسټ مو ته ویلی شو چې خاصه توګه باندې بیا د پاکستان او د امریکې کوم تعلقات دي په دې باندې زیاتره د هغوی فوکس هم یې هغلی جهانګیر خټک صاحب زموږ سره دی. خټک صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هر کلی ویم. تھینک یو ویری مچ. ډاکټر صاحب زه بسم الله به د دراني صاحب نو کو دراني صاحب په لګه ډیپلوماټیک پرسپیکټیو سره هم دا وکړو. دراني صاحب کم انټرو چې ما وې بلکې لیټس کم ډایرکټ ټو د کوېسچن او هغه دا دی چې پاکستان د ډیموکراسي سمیټ کې چې کوم دی انکار وکړو بیسیکلی څه باندې اعتراض و ایجنډا باندې اعتراض و که په دې سمیټ باندې اعتراض و که د سمیټ په کنټینټ سے اعتراض و ځکه چې کوم فورن آفس کم پریس ته کوم ریلیز ورکړو په هغې کې هېڅ نو په هغې کې دا و چې یاره مونږ به اپروپریټ ټایم کې دیر واز نو ریزن چې یاره لکه ولې په دې کې مونږ شمولیت نه کوو دي. نو بیا تاسو وایئ چې فارن آفس کار نه کوي هغه د پریس ریلیز چې وګورئ بیا ونه کړي ډېر ښکلی انداز دا انکار کړو چې انشاءالله بیا به هم موقع موږ به درسو. نو دا یو پولایټ دغه و ریجکشن و او د ده مضمرات خو دوی ایکسپلین نه دي کړي. البته ډېر واضح وه چې د جو بایډن بلنه پاکستان ته چې و نو شاوخوا ته چې تاسو وګورئ بیا د پاکستان هر څه دوستان چې وو هغوی ته دا بلنه نه و سوې. مثلا اوس امریکا خو دا دی چې پاکستان پخوا به کوله دا زموږ نان نیټو الای دی بیا وروسته ویل چې ډو مور او بیا ټرمپ راغی هغوی چې تاسو موږ ته دوکه ورکړې ده دا ده. اوس جو بایډن دی یو کال کېږي راغلی ده او پاکستان یو ملک چې ورسره ولاړه وه د 9/11 بعد او افغانستان په لړ کې دی څونه کومک وکړل په مذاکراتو دغه کې او اوسه پورې دی زموږ پرایم منسټر څخه خبرې نه دي سوې او بیا دا رنګه بلنه ورکوم هغه هم 110 ملکو کې پاکستان به یو خبره. دویم چې دا دوستان تاسو وګورئ لیسټ وګورئ پکښې چاینا رشیا ټرکي بیا سعودي عربیه او دا نو ستاسو چې کومه دغه یعنی کلوز فرینډز چې ته وایې نزدیکې د دوستان چې دي هغه خو دغه وه. نو زما خیال دی چې پاکستان دوی سره یو یکجهتۍ دپاره
دا فیصله کړې ده. او بل خبره دا ده چې اوس چې پاکستان کوم پالیسي ده هغه یو تقریبا یو غیر جانبي خواته روانه. غیر جانبي داسې ده چې که د لانجې دي د امریکا او چین منځ کې نو پاکستان دا نه غواړي چې په دې لانجې کې چې دي دغه شامل شي. همدغه د ایران او سعودي منځ کې که تاسو وکتل یمن په لړ کې څنګه مسله وه، سعودیان دا غوښتل چې پاکستان عسکر واستوي هلته یمن ته، مګر پاکستان نه سره انکار وکړ، بلکې دا افر ورکړ چې موږ ستې منځ کې مصالحې به وکړو. ایران نه ومنله، خو البته سعودي راضي نه و. بیا هم اوس تاسو وګورئ سعودي عربیه چې د عراق مصالحې ومنله، اوس د ایران سره دوی غواړي چې تعلقات ښه سي. نو زما په نظر کې دا یو ښه فیصله وه چې دوی هلته نه لاړه. داسې هم اعتراضونه سوي دي چې پاکستان چې دی بالکل د چین په دغه کې غوزه کې ناست دی، خو دا خبر هم نه وه په دې چې چا پاکستان باندې داسې صحیح ده. راځو دراني صاحب هم دا تاسو دوه درې میجر چې تاسو کوم د طرفه ساوند بایټس راغلی، خو یو دا ده چې یاره د امپریشن دا دی چې یاره دا د خپلو دوستانو سره د یکجهتۍ په حوالې سره چې یاره ډاکټر صاحب لکه زه تاسو ته د دراني صاحب دوه خبرې کړو. یو خو دا دی چې دا د یکجهتۍ اظهار هم کیدی شي، روس، چین، ترکیه، سعودي عرب کوم چې د پاکستان سره دا وخت کې کلوز دي، او بل طرف ته دراني صاحب وایي چې دا یو غیر جانبداره اوسېدو دپاره هم پاکستان یو پالیسي داسې پرسو کوي چې یاره نه د چین او د ویسټ د امریکې په دغه کې، نه د روس د سعودي عرب او د ایران ترمنځ، بلکې پاکستان یو نان الاین پالیسي دغه کې، او وی دس از ا ګډ ډیسیژن. تاسو پې څه کمنټس دي؟ جی خیال دی شهاده پورې ټیک وایي. ایشو دا دی چې دا ډیموکراسي دا کانفرنس چې دی راوختی دی نو دا څومره جمهوري دی او څومره امریکا جمهوریت نوم خپل فارن پالیسي دپاره استعمالوي. هغه چین ټارګټ دی او مین شی هغه دغه دی. ترکی سره هم تعلق په دغه دی چې ترکی لګیا دی، روس سره سلک ډېر تعلق جوړوي، دی باندې اختلافات دي. نو دا خبرې دي، خو جمهوریت ځان ته یو ډېر اهمیت لري. اوس پاکستان دی کې نه شاملېدل، دا امپریشن څه نه خلکو دا څه نه خلکو انکنفرم سوشل میډیا باندې چې دا چین پریشر ورته ووي. اوس کو چین په وینا یې کړي دا حقیقت وي دا به غلطه وي. دا پاکستان ته دا کلیر کول پکار دي او ډېره ګرانه ده، دا آسان کار نه دی چې دواړو سره نه یم. نو که دا کانفرنس د چین خلاف و نو بیا خو ټیک دی چې پاکستان پکې نه و، خو که نه جمهوریت دپاره و نو دا هم یو دغه دی چې پاکستان باندې چې کوم پرسپشنز دي چې دا یو غیر جمهوري ملک دی، انتها پسند ملک دی، نو هغه کې هغه یو ډیموکریټک فورسز سره ځان آیډنټیفای کول ورته فایده هم ورکولی شي. اوس چې دا څنګه چې د امریکې سره کو دا وي چین او امریکې نه ځان بهر ساتي، نو چې کومه ما خیال ښه خبره ده ځان انډیپینډنټ وساتي. अब څومره ګران وي څو تکلیفات وي بدل بحث دی باندې بیا بحث وکړو ته غواړې، خو پکار دا چې بیا همدغه سیملرلي کو چین د طرفه څخه خبرې کېږي هلته هم کلیرلی ځان ډسټنس کړي. خو ته یو خواته نه ځان ډسټنس کې مخالفت نه کوې ډسټنس کې او بل خواته نه کې نو بیا هغه پالیسي انډیپینډنس خواته نه ځي. سایملټینیسلی که تاسو ګورئ ډاکټر صاحب نو چین کې چې کوم بیجینګ اولمپکس را روان دي هغه چې د یو ایس کوم اپروچ و هغه پاکستان کرټیسایز هم کو چې یاره خیر ورډینګ خو ډېر ښه دی خو فورن آفیس والا چې یاره سپورټس نه پالیټیسایز کول پکار دي که نه، نو دلته کې هم زمونږ ټیلټ خو پته لګي. دا اوس دې وخت کې ځانان که نه اوس دې وخت کې یو شی ګورئ دا ضروري نه چې ته هر خبره کې خبره وکړې. ضروري نه دومره لوی حیثیت نه دی چې مونږ بیان سره هغه یو خوا شو یا بل خوا شوه. لږ غونډه کله نه کله دې وخت کې به حمایت به هم نه کولو د امریکې، بالکل نه پکار. کو دی بې طرف پاتې کړي دې کې بیا خبره نه کوله، خپل خلک به باقاعده عیسی ایستي وه بیان ویلو کولو څه ضرورت چې یاره تاسو دا مه کوئ. دا اوس لکه بیا به د هغه جمهوریت د کانفرنس کې حصه نه ایستلو چې کوم امپریشن ورکړی چې د چین خوا لاړو، دا اوس دې بیان سره دوه قدمه نور اخوا ته لاړو. دا دوه قدمه به نور اخوا نه تلو، هلته به ولاړو که لږ اخوا شوی مو خو پرسپشن به کېدی شي کو هېڅ نه وی ویلې نو لږ غونده هغه زایل شوی وی.
دا دواړه چې تقریبا یو ځای وشو ډېر لږ وخت لږ وخت کې هم هغه یو لږ بل وخت پسې کې پرله وشو. پسې نو دا پرسپشن ګورئ سیاست کې پرسپشن ډېر اهمیت کوي. امپورټنٹ جی نو بالکل پرسپشن چې پاکستان چین خواته روان دی، چین خوا ټیټ کېږي، چین ګروپ کې کېږي، هغه نیوټرالټي دا پرسپشن کافي نقصان ورته رسوي. ما دا خیال دی که دا او دوی دې مې ټیم نه کې وی جی کړی نو اولني به او دومره دې ټیم نقصان کې نه دا وکړی. خبره زمونږ د مشرانو خبره وي پنډ دا چودھری جاغه څنګه امریکا دا د پنډ چودھری هغه د خټک سے دې کې ایشو دا دی چې پاکستان انډیپندنس کې چې فرانکلی پاکستان په دې پوهېږي امریکې سره ورانه غواړي نه. دې وخت کې امریکا د پاکستان دنیا کې نمبر 1 تجارتي پارټنر امریکا دی، امریکا دی بالکل. نو داسې ته امریکې سره صرف دا دغه نه دی، صرف موږ پاکستان د جیو اکونومکس خبره کوي. بل ډاکټر صاحب په دې هم خبره کومونګه چې ټو بی انډیپندنس د دې به سرپرایز هم پې کولی. سو آر وی ریډي فور دیټ؟ ازو خټک صاحب انګیج کو. جهانگیر صاحب یو خو لکه زما خپله پرسپیکټیو کو دا وګورئ، سو نو ډاؤٹ دیٹ ډزنټ میټر چې زما څه پرسپیکټیو دا، آی هیو ټو پٹ د کوېسچن. او هغه دا دی چې یاره اټ واز این اپرچونټي ټو انټریکټ څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې یو اپرچونټي وه. بیا خبره دا ده چې د امریکې سره یو اوپننګ و د نوې حکومت چې کوم دی د هغوی د طرفه یو آفر یو موقع وه چې یاره مونږ پکې خپل پارټیسپیشن کړې وه. او څنګه پیپلز پاکستان کې دننه هم پولیټیکل فورسز په دې باندې ډیوایډ دي. پاکستان پیپلز پارټي وی چې وی شوډنټ هیو لکه دا مونږ ته انکار نو پکار. تاسو وایئ چې په واشنګټن کې هلته کې دا چې کوم پولیټیکل باسز دي یا امریکې چې کوم پار کاریډور دی هغې کې به دا څنګه ډیسایپر شوي د پاکستان دا ډېر فاینلی ورډډ چې کوم پریس ریلیز راغلی و سټیټمنټ راغلی و د فارن آفیس نه جي؟ زما خیال دا دی پاکستان د طرفه چې کوم دریځ ورکړل شوی و دریځ کوډ ورکړل شوی نه دی. بنیادي باندې خو معذرت مخامخ راغلی و او هغې نه خو چې کله تاسو وجه نه ښایي نو بیا وجه ښکاره شي. چې کله تاسو وجه ښایي نو په هغې خبره کیدی شي، خو چې کله وجه نه وایي نو بیا وجه ښکاره شي، ځکه چې تاسو معلومه ده چې یو هیو ټیکن سایډز. لکه تاسو اوس پاکستان کې یو چې کوم یو شفت را روان دی مور انډیپندنٹ فارن پالیسی طرف ته، نو هغه خو ډېره زیاته ښه خبره ده. خو ګوري همیشه دپاره ازادۍ چې کوم ټولو کې لوی ضرورت دی هغه ستاسو اکنامک انډیپندنس دی. چې کله تاسو په قرضې دپاره قرضه اخلئ او بیا چې کوم کاروبار دی نړۍ سره چې کوم تاسو روان دی په هغه کې هم ګرچې پاکستان ایکسپورټس ډېر ښه روان دي، خو لږ وانتې د پاکستان لکه زه دا نه وایم چې چین سره پاکستان تعلق پکار دی چې وي او ډېر ښه وي، ځکه چې دا سټریټیجیک شفټس په دې علاقه کې را روان دي. او موږ ګورو چې رشیا ریسرجنټ ده، چاینا ډومیننټ ده، امریکا ریزسټ کوي، پاکستان په منځ کې ولاړ دی. نو پاکستان دپاره یقینا دا ډېره زیاته ګرانه فیصله وه. زما رایه دا ده چې پکار نه و چې پرایم منسټر صاحب پکې راغلی وی، یو لو لیول ډیپلومیټ یې راستولی وی، هغه پکې شرکت کړی وی او پاکستان هغه سوچ چې کوم باندې امریکې سره اختلافي نقطې دي هغه یې هلته بیان کړی وی. نو هغې سره به دا وی چې چین او روس سره چې کوم د پاکستان اوس تعلقات جوړیږي ما په خیال هغه باندې به د دې ډېر محدود اثر وی. بیا دویمه خبره ګورئ عمران خان صاحب او بیا د شاه محمود قریشي صاحب چې د اوس د مرګله ډایلاګ کې چې کوم د خبرې مخې ته راغلي دي چې مونږه جیو سټریټیجیک نه جیو اکنامکس چې کوم پوزیشنینګ د هغه ته روان وي وچ از ویری ګډ، ډېره زیاته ښه فیصله ده. او سوال دا ده چې لږ ونتې نظر واچوئ چې د جیو اکنامکس دی چرته، یعنی آئی ایم ایف سره $1 ارب دپاره مونږه هغه فیصلې کوو چې غریب سړی پکې غرق دی. او آئی ایم ایف د چا اثر لاندې دی هر چاته معلوم دی. امریکې او د پاکستان سخت کال اکتوبر میاشته پورې چې کوم بایلیټرل ټریډ یعنی دواړو هیوادونو ترمنځ یا دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تجارت و تقریبا $9 ارب دی، 6.9 بلین اینڈ چینج دومره تجارت دی اکتوبر میاشته پورې. ښکاري داسې چې د کال آخره پورې یعنی چې کله د دسمبر میاشت ختمه شي نو امید دی چې دا به $9 اربونه زیات وي. او هغه کې پاکستان یعنی دا په پاکستان فیور کې دی، ټریډ ډیفیسټ از ان فیور اف پاکستان $1.5 ارب زیات په اکتوبر میاشتې پورې و. چین سره راشي، د چین سره د پاکستان نوی نمبرز خو ما نه دي کتلي، خو دا چې کوم یو کال نیم داړه نمبرز خو دا و
چې 17 ارب ډالر تجارت دی او پاکستان د طرفه چې کم ایکسپورټس دي دا زه د جیو اکونومیک خبره کوم جیو استراتیجیک خبره نه کوم پاکستان او چین د ترمنځ چې کم تجارت دی هغه تقریبا 18 ارب ډالر نه زیات دی هغه کې اټول امپورټس پاکستان کې لګیا دي چین اوس لګوانتي یو سو شیزونو کې 30% زیاتواله راغله دي پاکستان ایکسپورټس کې اوورال نمبرز وګورئ نو خو پریټي شیمفول 2.5 ارب ډالر نم کم دي یعنی پاکستان چین سره چې کله تجارت کوي نو د هغه قیمت هر کال 14 ارب ډالر نه زیات ورکړي اوس ما په دې پوي کوي چې دا جیو اکونومیکس وې دلته لہذا د ما رائے دا چې ټیک دا بالکل پاکستان ته یو انډیپندنٹ پوسچرینګ پکار دی پاکستان یو آزاد ملک دی پاکستان حق لري چې خپل رائے هم شریکه کی چې کمزه کې امریکای سره اختلافي نقطې دي هغه د ښکارا هم کی اور ایٹ دا سیم ټایم چې پاکستان او امریکای تعلق چې کم مشکل وخت نه د وخت تیریږي اب زما خیال دا دی چې دا یو ښه موقع و چې کمزه کې انګیجمنٹ شوه وي ګوري پاکستان سفارتکاری خو اعظم غرق ده آی ایم سوري ټو سے ځکه چې دلته کې کم از کم په امریکا کې نور چرته خو څه نه وای کم از کم په افریقا کې خو د پاکستان چې کم خبرې اترې رسول د پاره چې کم خلک ناس دي نو هغه یو عمر افیکټیو نه دي چې سمره پکاورو هغه نه پتا اوسه کیپټل هیل باندې ښکاری نه هغه تاسو ته نور چې کم فورن پالیسی چې انسټیټیوشنز دي یو نیمځي کې خو کار شي او جنرالي ډیر پروایکټیو نه دي هغه د وجه نه سکیږي دوه شیزونه کیږي یو دا چې پاکستان د طرفه چې کله انکار کیږي نو امریکا دا سوچ کوي چې پاکستان از ډیس انګیجینګ دویم امریکا دا سوچ کوي چې پاکستان اوس مکمل طور باندې د چاینا لیب کې لاړل او روس لیب کې لاړل او دریم امریکا په دې علاقې کې یعنی ساوث ایشیا کې چې کم انډیا ته یا هند ته کم لکه پیس ورکې لګیا دي هغه ورته نورم زیاتوي تاسو وګورئ دا پاکستانی پریس کې خو ما دا خبر ونه کتل واړو نه لاست ویک امریکای په بنگلاديش باندې سانکشنز لګولې دي او ولې لګولې دي هیومن رائټس باندې ولې ځکه چې بنگلاديش اول به لکه وسله به غستله د انډیا نه کافی وسله به د انډیا نه غستله اف لیټ ورستا سموده کې انډیا بنگلاديش ته افر کړو چې موږ نه وسله واخلي بنگلاديش انکار وکړ لوغي لاړو چین ته اوس امریکای او د هند یا انډیا چې کم تعلق هغه چانه پټ نه دي دا یو سټریټیجیک پوزیشنینګ جوړ دی اول ځکه او امریکای چې کم دلته کې اهداف دي هغه چانه پټ نه دي په دوه حالاتو کې زما خیال ده جی دورانی صاحب بالکل خټک صاحب یس یور پوینٹ از کوائٹ کلیئر دورانی صاحب خټک صاحب چې کوم خبره وکړلې نو یو خو د یو اس پرسپیکټیو چیرې وات هاو د امریکن ار لوکینګ ایٹ اٹ او بل دا خبره چې اټ واز ان اپورچونټی ډیفینیټلی لو لیول باندې بتلې وي دا غیبه کې دی شي زمونږه د دې ملګرو سره په یک جهته باندې دومره اثر نو خو کاست از هیوی ان ا سنس چې زمونږه پبلک پوسچرینګ زمونږه دا دی چې مونږ د جیو سټریټیجیک نه جیو اکنامکس ته راځو زمونږ اکنامکس چې کوم دی هغه د ویسټ سره د یو اس سره د یو اس د الایز سره چې کوم دی زیات تړلی دی په نسبت د چین او د دغه نو د دې کاسټ چې کوم دی هغه مونږه چې دا کم نان پارټیسپیشن چې کوم مونږ وکړو چې انکار مو وکړو پولایټلی د دې هیوی پرایس وی ویل پے فار اټ خو درانی صاحب یو دمه اخلم دمه نه پس پتا سو د دې جواب ورکوم دغه سوال به مونږ سره ګراوند کتونکو پروګرام کې یو واره بیا هر کله درانی صاحب پښتنه به نه کړو او خټک صاحب خبرم تاسو اورېدل ډېر الابوریټ جواب د جهانگیر خټک صاحب جی نه زه دغه ډېر امپریسیو دوی خپل بیانیه وکړله مګر یو څه حقایق دي خټک صاحب خدمت کې زه وړاندې کوم هغه یو خدای چې د انډیا خبره دوی وکړله خو انډو یو اس سټریټیجیک پارټنرشپ کال 2015 نه روانه ده او ډېر مخکې تللی دي نو او دغه لړکې پاکستان اس کله نږدې نشي کېدی او دوی الریډي انډیا او پاکستان ریلیشنشپ ډي هایفینیټ کړی ده نو تاسو دا ایرسی شته یعنی په ګمان کې به موږ راواله چې د پاکستان او انډیا ته په یو نظر ګوري دویم خبره د هیومن رائټس دی د بنگلاديش دوی خبر وکړل خبره دا ده چې انډیا خو هم ډېر غټ دغه کلپټ دی هیومن رائټس په لړ کې کشمیر کې څه کوي
امریکا ګر سره خاموش ناسته ده. نو زموږ او د امریکا چې کومه دغه انټرست هغه کې کلاش رااله او دا واضح خبره ده چې امریکا چې دی د انډیا ته اوس پریفرنس ورکوي هغه ورکړی ده او کوي. دریم خبره دا ده چې دا جیو استراتیجیک ټو جیو اکنامکس زه دا تاسو ته وایم چې د انټرچینج دې کې دا بیل نشي کېدای. دا اوس مثلا انډیا سره ته جیو اکنامکس کولای نشي کولای په دې چې تاسو جیو استراتیجیک یا جیو پولیټیکل ریلیشنشپ هغه نه دي. دغه رنګ د افغانستان تاسو جیو اکنامکس کولای که دغه اشرف غني حکومت تاسو لارې نه ورکوله نو څه جیو اکنامکس خبره ده. خبره دا چې د انټرچینج دې کې د تاسو کوم پولیټیکل اړیکې هغه اصل راشي. اوس تاسو به وګورئ که د امریکا سره چې کومه دغه ده موږ ته خو د فری ټریډ اکسس نه ورکوي. دوی لارجسټ ټریډینګ پارټنر خو امریکا او چین هم دی یو د بل سره، حالانکه جیو استراتیجیکلی د دوی تعلقات خو ډېر خرابه ده. نو بیا څه انډیا او چین منځ کې هم جنګ لا سوی دی او ټریډ چې دی تیر کال په مخ کې اوس تقریبا $10 بلین زیات شوی دی، $100 بلین ته تللی دي. خو دغه اوس پاتې سو دغه چې پاکستان ولې نه لاړه یو کلیر میسیجینګ و. کلیر میسیجینګ دا و چې اوس که ته د نریندر مودي سره به کښېنې دغه سره به غوږی دغه کوې نو خو یو خواته موږ دا وایو چې مودي فاشست دی، فاشست او د هغوی کمپنۍ که ته به کښېنې او هغه د امریکا خپل رول نه لوبوي کشمیر په لړ کې نو زموږ دپاره څه شی پاته ده؟ یعنې خالي دا دی چې امریکا موږ ته به یو کرم دغه کې یو خیرات دغه به وشي. زما خیال دغه وجه ده چې دا نور فیکچر هم زه بیانولی شم که تاسو ماته اجازه راکړئ. نو دې کې او خاص کر د امریکا رول په افغانستان کې انډیا په لړ کې دومره نیګیټیو چې د انډین امبیسي سړی راغلی د لطیف محسود $6 ملیون سره امریکایان خپله نیولی دي. اوس ولې بیا هم د انډیا ته دوی څه نه وویل. انډیا چې دی افغانستان پاکستان خلاف استعمال کړو نو هغوی دپاره خو دوی نه وکړو نو پاکستان دپاره بیا څه دغه پاکستان فیصله کولی شي. پاکستان دا فیصله وکړله چې دی اوس انډیا ته اسم نه وایي او انډیا چې دی زموږ دپاره سیکنډ فرنټ په افغانستان کې خلاص کړی ده. خو نور خبرې هم دي. نو خالي دغه نه دی چې جمهوریت دی او دوی د جمهوریت او که دوی جمهوریت چمپین دي خو د امریکا دننه څه حال دی. اوس چې کومه ریسسټ کومه دغه پالیسي او چې خطره ده دا چې 2024 الیکشن چې دی په هغه کې ریسسټ بیا به راځي او ریسزم پاپولیست پالیټکس چې دی هغه به نور زیات مخ ته به لاړ شي. نو دا ډېر خبرې روانې دي. نو دې کې ولې موږ ځان خراب کړو؟ ټیک بالکل ډاکټر صاحب لکه یس کوم چې دوراني صاحب خبرې کوي اټ کیریز آلسو ویټ ځکه چې د دې نه خو دا پته لګي چې یو ایس از ډس انګیجنګ وذ پاکستان. لکه یو خو زمونږ دا خبره ده چې پاکستان از ډس انګیجنګ وذ د یو ایس کوم چې خټک صاحب وایي چې یو پرسپیکټیو واشنگټن کې یا نیویارک کې دا ده چې یاره پاکستان ډس انګیج کوي. خو اسلام آباد کې پرسپیکټیو دا ده چې یاره نه یو ایس آلریډي از آن ا پاth اف ډس انګیجنګ پاکستان څنګه چې دوی ډېر زیات لړ دې ار کلینینګ د سټیبل اپ سوي د انډیا وجلې صفا کوي. نو ظاهره خبره ده پاکستان خو دغه نشي افورډ کولی، پاکستان خپل آپشن ورسره کېږي. اوس دواړه خبره کوو چې یو طرف ته خو مونږ دا وایو چې یاره ایدر پاکستان کین افورډ ډس انګیجمنټ ود یو ایس، خو بله خبره ده د امریکا که په دې ریجن کې غواړي چې راځي نو آیا هغه افورډ چې یاره ډس انګیج ود پاکستان څه ویر د بیلنس کین بی سټرایک؟ ګورې جي دا ټرمینالوجي سی که نه مونږ ته اکثر د ملک درېیمې دنیا کې بس خوند ورکوي نوي نوي ټرمینالوجي هلکه دا خوند کوي. دې مطلب باندې ځان نه دا جیو اکنامکس ټرم خلکو ته ډېر فیشني ښکاره شو او خلک وایي جیو اکنامکس. جیو اکنامکس څه شی دی؟ جیو پالیټکس څه شی دی؟ دا نه دی چې جیو اکنامکس ته کانشیسلی هم کې خو جیو اکنامکس یو میتھډ دی، اپروچ دی د ایکسپلین کولو د ملکونو بیهیویر. اوس دنیا کې هغه دا وایي چې یاره دنیا کې اوس ملکونو تعلق چې دی هغې کې د اقتصاد طاقت ډېر زیات شو. که ملکونو رخی کو بدي اقتصاد به یو خوا یا بل خوا بوځي.
اوس دا انډرسټانډینګ دی د انټرنیشنل ریلیشن نوی چې راوچتېږي او دې نه مخکې علاوه نور هم ډېر دي خو جیوګرامي دا وایي. اوس زه چې کله دغه کوم نو زه بیا دا کوم ایز ا پالیسي میکر چې یاره دنیا بدلیږي دا شی اوس نن دا فیکټر دی دا نه چې زه یې کوم او که زه یې نه کوم نو نه به کوم زه کو نه منم اکنومیکس خپل رول پلی کوي خو ما ته فایده دای چې زه په دې ځان پوهېږم چې بهی اوس اکنومیکس ډیټرمننټ زیات اهمیت لري نو په کار دا دی زه خپله پالیسي هغې مطابق کرکټ کوه. اوس موږ د ټول بحث کې وختي خټک صاحب دغه خبره وکړه د نن د مارګله ډایلاګ ډېر مزدار ډایلاګ و نن اسلام آباد کې هغې کې ډېر مختلف د چین کنکلوډینګ سیشن و دا ټول ورځ 2 سیشن و نن نو هغې کې دا بیا دغه اکنومیکس خبره بیا کېدله موقع ما ته رانه دغه کې خو ګوره ټول بحث د پاکستاني کوم پرزنټرز که نه تاو راتاو شول مختلف پرسپیکټیو دغه سره انډیا نه به راتاوېدل او انډیا سره زموږ تعلق په اکنومیکس ته سوچ کولو جیو پولیټیکل سوچ موږ ټریډیشنل تھرډ پرسپیکټ موږ کو افغانستان پالیسي انډیا دلته ولې ده چین سره موږ مرکه ده په 60s کې چې دومره مینه شروع شوه چې انډیا سره یې جګړه وکړه. اوس شی دا دی چې موږ ریلیشنشپ بیس کوو هماغه جیو پولیټیکل بیسس باندې امریکې سره موږ خفګان چې دی دا نن هم جیو پولیټیکل دی انډیا سره ولې نږدې شو اوس موږ وی آر انیبل ټو سپریټ اور ریلیشن موږ خپل تعلق ملک اے سره ساتو بي افریقا کې چا یوګنډا سره ساتو هم به ګورو چې انډیا څنګه چل دی انډیا د موږ په ذهن کې کانسپچولی دا یو هیبیچوال یو شریک کلچر زموږ جوړ شوی دی چې دغه سوچ کول دی انډیا چې نمیبیا ته ځو یارې انډیا دلته کې څنګه چل دی انډیا دلته کې څنګه چل دا امریکا نه نو اوس امریکې سره موږ تعلق ده چې انډیا سره تعلق را زیاتېږي نو موږ سره به لازمن وړایږي آیا موږ دا نشو کولی انډیا سره د تعلق کې ما سره هم دی نوې دنیا چې کومه را روانه ده دا تاسو مې اشاره وکړه هلته هم ډېره کېده چې ګینې بیا کولډ وار دا کولډ وار دا ټرم ما نه دی خوښ کولډ وار سره ذهن موږ ته داسې لګي چې لکه بیا مکه سوویت یونین او یو اس اے جګړه ده او 2 ملکونه 2 پول اوس دنیا 2 پولز ته نه ده روانه چین لوی طاقت دی امریکا غین هم لوی طاقت دی اوس هم ډېر لوی طاقت دی خو دومره لوی نه دی چې هر څوک دباو کړي لوی طاقت دی خو دومره لوی نه دی چې هر څوک دباو کړي چین نشي دباولی نور ملکونه افغانستان د کنټرول نه کړی شو نو دغه خو بیا هم لوی طاقت نه اکنومیکلی پیسو لحاظ سره او فوجي لحاظ سره او ټکنالوژي لحاظ سره خو چین ډېر تیز را روان دی مقابله ده خو دا دواړه ملکونه به دنیا 2 پوله نه ډیوایډ کېږي اوس د دنیا کې یو کامپلیکس سیسټم جوړېږي روس امریکې سره ورانه ده چین سره ملګری دی انډیا د چین سره ورانه ده صحیح ده جګړې پروس کال بالکل وار کړی او د انډیا او د روس اوس هم ښه د مینې تعلق دی اوس هم دا د دغه ته نه ایستي میزایل ایستي یا امریکا به په هغې باندې خوشحاله هم نه ایکسپشن به ورکړي امریکا بلکې د هغوی خو د امریکن که د روس سره چا دا وکړه نو هغې باندې به سینکشن لګي ریزن آرټیکل اف دیر دې به هم که نه چې دا ریلیشنشپ ون وی نه دي کتل پکار کو دا شوله نو دا ایدر اور نه دي اوس دې کې ډېر کمپلیکس ما به دلته کې وران نه دلته کې به روغی هلته به هم اچھا لږ د تعلقي دا کمپلیکسټي فلاني ځای کې اوس د ټولو ملکونو چین روس تعلق خو وران نه دی چین ملګري هم دي امریکې سره چې ویزه وي راشي او خپله کې ګوره کمپټیشن کې هم دي په سنټرل ایشیا کې چین اثر زیاتېږي روس پسې ډېر نه خوشحالېږي نو پاکستان ته دا کمپلیکسټي ته ځان تیارولو ټریډیشنل الاینمنټ هم نه دی ټریډیشنل نون الاینمنټ هم صحیح جهانګیر صاحب تاسو ما په خیال خټک صاحب ډېر ډیټیل سره چې کوم دی هغه اکیډمیک بیک ګراوند سره هم د دې دغه باندې چې کوم دی هغه لایټ واچو چې ګوره دا او پریکټیکل څیزونه مخې ته راوستل چې دا څیزونه روان دي اوس که مونږ یو شی وګورو لکه لیټس گو ټو د بیسک کوېسچن د کوېسچن 1 هغه دا د پاکستان یو ایس یو بل سره چې کوم دی دا ډس انګیجمنټ چې کېږي ایدر پاکستان از ډوینګ ایدر د یو ایس از ډوینګ خو تاسو راته ووایئ چې د امریکن انټرسټ په دې ریجن کې چې کوم دی یو خو د ایمرجنګ چاینا چې کوم دی ظاهره خبره ده د هغوی هغه پیراډایم شفټ پالیسي کې دی چې هغوی ټوټل فوکس چې کوم دی اوس په چاینا باندې ده خو د دې نه علاوه از دیر any importance of Pakistan for the US
په دې خطه کې که امریکا پاتې کیږي یا د امریکې انټرسټ یي هغه څه کیدی شي چېرې دا د پاکستان سټرینث دی چې وچ کین سیل چې د امریکن پالیسی میکرز ته هغه مونږ سیل کوي شو جي چې کوم ورځ پاکستان دا فیصله وکړي چې مونږه لکه دا خټک صاحب ډېره ښه ما په خیال هغه ورکړله تجزیه ورکړله چې پاکستان فارن پالیسی چې کوم دی بیسیکلی it is India centric reactive foreign policy. It's not a proactive foreign policy. دا چې کله سوشي بیا پاکستان کې فارن افیس ژوندې شي او مونږ ته جوابونه شروع شي نو یو خدا دی چې پاکستان او د امریکې ترمنځ ګوري ما تاسو ته دا وایي چې امریکې کې دا پرسپشن راځي امریکې کې چرته نه چرته به دا سوچ وي چې پاکستان د طرفه چرته ډیس انګیجمنټ شروع دی که څنګه چل دی دا ذهن کې وساتئ چې پاکستان سټریټیجیکلی ډیر زیات اهم ملک دی په دې سیمه کې تاسو یو منټ ته تاسو ته اجازه درکوم چې په دې سیمه کې امریکا خپل فوج وباسه امریکا دا خبره نه پټوي چې دې سیمه کې زمونږه درنه سټریټیجیک مفادات نه نمشته دي او چې کله امریکا ووتله نو مرګري څوک پاتې شول افغانستان کې اشرف غنی هغه لاړلو دوبۍ کې کېناستلو هغه افغانستان پرې خپل طالبان چې کم پنچهیران وو هغه ټول لاړلو په تاجکستان کې کېناستلو نو امریکې پارټنرز په افغانستان کې پاتې نه دي ایران سره د امریکې تعلقاتو چانه پټ نه دي چې هغه کوم ته تعلقات دي سنټرل ایشیا د رشیا سفیر دی هلته کې امریکې د طرفه چې کوم دا جو لټمس ټیسټ یو زما په خیال هغه هڅې وې هغه کوششونه و چې کوم امریکې کړي وو چې سنټرل ایشیا کې ورته بیسز ملو شي ملو نه شول دې خوا راشي بنګلادیش ما تاسو ته مثال درکړلو چې بنګلادیش ته دلته کې یعنی بنګلادیش کې دا پرسپشن دا چې وی آر بینګ پنشډ بای یو ایس فار رائزنگ اپ اور سٹینڈنگ اپ ټو انډیا هلته کې دا پرسپشن لګیا دی جوړیږي نو انډیا بنګلادیش سره تاسو تعلق ډیر ښه نه دی دې خوا راشي چین نو چین سره خو موږ دا خبره کوو چې دا ښکاری دا پرسپشن دی چې پاکستان دا فیصله ګرځي پاکستان خپل یو ځان آزاد ساتل غواړي بالکل مکه شانته لکه اول ذکر وشولو چې یمن جنگ کې پاکستان فیصله کړی و نو خو چین او د امریکا تعلق هم چانه پټ نه دی واحد ملک پاتې شولو هغه انډیا دی او آیا انډیا د امریکا هر مفاد دلته خیال ساتل شي په خصوصي توګه په افغانستان کې نه ساتل دویمه ګوري سټریټیجیک رایولري او جیو اکنامکس دا یو ځای چلیږي یعنی د امریکای او د چین باوجود د دینه چې سټریټیجیک رایولري هر چا تخکاره ده چې وی کولډ وار شروع شولو دا ډیرو خلکو دا خیال و چې دا چې کوم د سمیټ فار ډیموکراسي چې کوم دا شوی او دا جو بایدن چې راغوښتي د مقصد هم دا پورا نړۍ تقسیمولو دا فکر کوم ته سوچم شته دي خو تاسو ګورئ امریکا او چین ترمنځ تجارت تقریبا 1.5 ارب ډالرونه زیات دي او هغه کې هم 200 ارب ډالرونه زیات چین په حق کې دي یعنی امریکا دا وخت هم چې کله هغه رایولري کې د چاینا سره هغه چین سره په تجارت خپل پیسې ایلی همدغه شانتي چین او هند یا انډیا دواړه رایولز دي دي ار سټریټیجیک رایولز خو هغه تاسو لګونته چې کم بامی تجارت دی وای ګوري شپږ اتیا ارب ډالر 86 بلین ډالرز او هغه د انډیا په حق کې دي ډیرو ځای نو مقصد د ما وینا دا دی چې امریکای دلته مفادات نه دي ختم پاکستان ته خپل پوزیشنینګ داسې کول دا چې کمزه کې دا پرسپشن لاړ نشي لکه ما تاسو ته ذکر وکړو چې واشنگټن کې دا پرسپشن راغلی دی چې پاکستان ډیسنګیج کی څنګه چل دی پاکستان ته دا پرسپشن نه دی ورکول پکار پاکستان چین سره خپل تعلق ډیر دی مضبوط کی پکار دی جنور روس سره دیم خو مضبوط کی دا دی اوس ولادیمیر پوتین انډیا ته لا نړو کا یو ورځ تیر کړل تاسو هغه تعلق باندې خبره خو کول شي او آیا تاسو دا ویلی شي چې دا ډیسنګیج شوی دی نه هغه چې کوم هغه سټریټیجیک پارټنرشپ وو کمزور شوی دی ختم شوی نه دی ولی انډیا هم دا غواړي روس هم دا غواړي نو پاکستان ولې دا څه نه ټیک شو درانی صاحب لکه خټک صاحب چې کوم وی چې یاره هغه مونږ چوته یو اس پی وایو د پاکستان چې کوم یونیک سیلینګ پوینټس دي په هغه باندې فوکس پکار دی او هغه شته خټک صاحب چې څنګه الابوریټلی وی چې یاره د ریجن کې د امریکې د چا سره څه قسمه تعلقات ایکسپټ انډیا
او انډیا may not be in a position چې د امریکې د ټولو مفاداتو چې کوم دی خیال وسګه چې انډیا از in a way it is a super په ریجن کې though as a Pakistani we don't accept it خو په ریجن کې د هغې پولیټیکل پاور د هغوی اکنامک پاور چې کوم دی د هغې یو حیثیت شته دی نو وای ناٹ په ځای د دې چې مونږه ایموشنلی یو دغه اډاپټ کو اپروچ اډاپټ کو وای ناٹ اډاپټ ا ریشنل اپروچ چې هلته کې څنګه مونږ د ټولو سره خپل تعلقات په خپل ځای باندې وساتو خو دراني صاحب بیا یو بریک دی بریک نه پس پې خبرې کوئ ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې دراني صاحب تاسو نه مې خبره د پاکستان د یو اس پي کړې وه چې وای ناٹ د ټولو سره مونږ چې کوم دی یو ریشنلی دغه په ځای د دې چې مونږ د تعلقات مونږ زیاتر ایموشنلایز کړي په کوم چې ډاکټر صاحب هم خبره وکړله او ټو ان ایکسټنټ جهانګیر صاحب هم پې خبره وکړه دي نه حسن خانه داسې نه ده ایموشنل تعلقات نه دي بلکې اوس هم هغه اړیکې روانه ده چې په کومه ډګر باندې وو فرق صرف دومره دی چې پاکستان په دې ډیموکراسي سمیټ کې بلنه وانخیسته همین برخه وانخیسته او هغه خپل ریزنینګ درلود خو هغه بیان هم ونه کړ چې ولې نه درلود او که تاسو د ډیموکراسي دغه سټیټمنټ چې وګورئ after the summit نو تاسو ته به ښکاري چې په دې کې پاکستان ولې نه کړی نمبر 1 دی هلته د زنجیانګ ویګر مسلمز خو یادي مګر دا سټیټمنټ چې دی د کشمیري مسلمانانو خبر نه کوي ساسه خیال دی که پاکستان هلته برخه اخیستې وه پاکستان خبره هلته به دوی اورېدل او د کشمیر ذکر به کېدله سوال نه پیدا کېږي نو آی تھنک دغه وجه هم وه ما خو چې زه به اورم خټک صاحب دواړه خټک صاحبان دي یو سکالر دی بل چې دی د امریکا کې ناست دی ځکه زه چې دلته کې ډاکټر صاحب وایم که نه زه دلته کې ډاکټر صاحب وایم خو د اکیډمیک دی خو اکیډمیک وي خپل په ځای سر په سترګو مګر لوی چې پریکټیکل ډیپلوماسي دغه وه چې د فاینل سټیټمنټ چې وو د کمیونیکې سمیټ کمیونیکې that would have gone entirely against Pakistan's interest. هغه ښکاره زه تاسو ته بلنه ورکوم چې دا ووایئ تاسو یې ووایئ نو دا یو رنګه دغه و دوربیني وه دورندیشي وه چې دوی پکښې برخه وانخیستله او یو بل خبره دا ده چې اوس زموږ چې کومه دوستان دي چې موږ سره په ډېر یعنې په مشکل حالات کې موږ سره درېږي هغوی هم ولیدله چې پاکستان چې خپل کوم دوستیان دي هغه ساتلی سي امریکا په لړ کې موږ دا په اعتماد سره نسو ویلی چې امریکا به د پاکستان سره درېږي زه دا بلنه ورکوم ډاکټر صاحب ته خټک ته او جهانګیر صاحب ته چې دا هغوی دا راته ووایه چې په آیا په امریکا باندې موږ باور کولی سو یا نسو کولی او بیا هغه سوال کوم چې آیا چین باندې موږ باور کولی سو یا نسو کولی نو جواب به ستاسو مخکې آیا ټرکي باندې موږ باور کولی سو یا نسو کولی یا په امریکا باندې به موږ باور کوو نو کوشش دا کوم چې یو هسټري هم دی پاکستان کې چې کومه انډسټریالایزیشن هغه د چین د لاس دی امریکا د لاس نه ده او بیا موږ د دوی سره دوی خپله یادوي چې دا ټرانزیکشن ریلیشنشپ و چې دوی موږ ته یو خدمت راکړله موږ خدمت انجام کړل دوی موږ ته پیسې راکړل او دغه انفارچونیټلی زموږ شته چې سیاستمداران یا چې څوک ډیکټیټرز وو هغوی امریکا ته کتل همیشه کتل سوی په دې دا یو غلام ذهني طور دوی غلام خلق زموږ رولینګ ایلیټ چې دي په ذهني طور غلام خلق دي او دوی همیشه چې دی دغه ویسټ خواته ګوري زه ورته ګای دا نه وایي چې زه چین ته ځم هلته خپل بچی استوم تعلیم دپاره خو دا شی هم حقیقت خپل په ځای دی نو په دې موږ ته یو عجیبه ښکاري چې موږ امریکا ته دا انکار ولې وکړله چې موږ نه درځو او دې کې دغه اثرات بیا هغه څه اثرات دي په موږ باندې څه چې سانکشنز لګېدلي دي we have been the most sanctioned ally of the United States یعنې 65 جنګ کې پاکستان باندې سانکشن ولګېدل 71 باندې پاکستان باندې جنګ ولګېدل سیکشن ولګي 74 انډیا چې دی نیوکلیر ایکسپلوژن کوي سانکشنز په پاکستان لګي دلته د روس چې دی افغانستان زی بل کال پاکستان باندې سایمن ان پریسر سانکشن ولګي نو په کال چې موږ هغه سره اړیکې ساتو اوس هم ساتو
او ساتلی ده خو البته دا اړیکې چې دي دا به ټرانزیکشنل دي. It would be whether it is in the economic realm or education or IT or دغه هلته کېدای شي. مګر که تاسو دا وایئ چې سټریټیژیک پاته زما خیال امریکا پاکستان ته as strategic partner ګای نه دی ګڼلی او نه به ګڼي. البته انډیا هغه د پاره یو سټریټیژیک پارټنر دی، هغه مخکې هم دا کوشش کوه او اوس خو کامیاب شوی دی. نو دا خبره ده. ما I rest my case. بالکل جی خټک صاحب ډاکټر صاحب لکه د دراني صاحب خبره وي کنه نو لکه موږ پکې دا وایو کنه چې ډاکټر صاحب کنه ډاکټر صاحب دراني صاحب جیسے کہ میں خبرې وکړلې I think it's carry a lot of weight. The reason is چې لکه د امریکا په خپله وایي چې پاکستان پلیډ از ا رینټیر سټیټ زموږ دپاره که نه لکه موږ ټرانزیکشنل ریلیشن دي کله موږ وغواړو سبا به بیا پیسې ورکو ویل اګین بای دیئر لایلټیز ایټسټرا هغوی سره پارټنرشپ نشي کېدلی. موږ له داسې تعلقات د داسې ملکونو سره پکار دي who are willing to engage us strategically, economically, politically. او هغه زموږ دا پارټنرز هغه چې نیم کړل فیو چېرې چین سره موږ کېدی شي، روس سره کېدی شي، ترکیه سره کېدی شي، نور اسلامي ملکونو سره، غیر اسلامي ملکونو سره کېدی شي. امریکا باندې دا مونږ ته چې کومې خبرې ښکاري دا ځکه چې مونږ په اویا کال کې چې د امریکې ته انکار نه دی کړی. دس از فار د فرسٹ ټایم چې د هغوی طرف انویټیشن راغلی and we refuse که نه. نور وی مونږ له پکار دی چې دلته کې مونږ ځان دا وکړو and forget about the US anymore. هغه تل انډیا سره د اوس ګپ لګي. نو دا خو بیا موږ خبره شوه چې مونږ وخت راسه دا خبره کوو او پاکستان دا وایي چې مونږ دې وخت کې دې دواړو جګړو کې نه پرېوځو. بیا خو جګړه کې پرېښودو والا خبره هر وخت to be non-aligned to be aligned. ګوره بیا الاین شوې که نه یا به نون الاین وي یا به الاین وي. د بیا هغې حق کې ما ارګومنټس ګوره هرې خبرې حق کې مخالفت کوه پروز اینډ کونز وي. ته به چین سره ودرېږې امریکې سره به ورانه شي. بیا دا مطلب شولو. اوس خبره ده او ټرانزیکشن هم بیا نشي کېدی. څومره چې دا جګړه زیاتېږي، چین طاقت زیاتېږي، جګړه زیاتېږي، دا پرېکړه زیاتېږي، نو ته به بیا دا نشي کولی چې انډیپینډنټ وي نو بیا ټرانزیکشن ریلیشن ساتلی شي. مونږ وایو جذباتي نه جذباتي خو دا ده که چې فلاني وخت کې دا ونه کړل، فلاني وخت کې دا ونه کړل، یا امریکا کې جمهوریت ښه دی یا نه دی ښه، یا هغه جمهوریت دی کمزورتیاګانې پکې شته، تکلیفونه شته دی، ډېرو نه ښه دی. اوس هم پکې ویکنسز راوځي. امریکایان چې کینی نو امریکې په ډیموکراسي باندې ډېر اعتراضونه کوي چې نه صحیح نه دی، دا غلطیان دي، نسل پرستي ده پکې، دا چل دا چل دا فیکټ دي. خو خارجه نسبتا ملک کې دننه جمهوري ملک دی relative with weaknesses. بهر جمهوریت خبره کوي خو جمهوریت د زیات هغه خپل چې کله مفاد راشي نو بیا جمهوریت نه ټسوي. پاکستان سره د امریکې ښه تعلق هله پاتې شوی چې پاکستان کې جمهوریت نه بلکې ډیکټیټرشپ. ایوب خان زمانه وه، ضیاء الحق زمانه وه، مشرف زمانه وه، او بیا د هغې سره سره سانکشن هم لګولي دي چې هغه دغه لاړ شي. ډیکټیټر تللی دی نو بیا سانکشن ولګي چې کله ډیموکراسي راغلې د سانکشن یې لګولي کله چې ډیکټیټر دا امریکې خو دې کې دا جذباتي خبرې نه ده. امریکې موږ چې موږ یې ترور زوی دی یاره امریکې دا ویلو دا ګیلې کول ګیلې په انټرنیشنل ریلیشنز کې نه کېږي. موږ کو دا ګڼلی چې بھئی هغه یو ملک دی، هغه خپل مفاد دی، ما خپل مفاد دی. اوس هغه چې کله مفاد دی هغه هم پوره کوي، زه به هم پوره کوم. چین چې دی، چین سره هم تا سټډي ځکه دی چې انډیا سره تا هم لویه ورانه ده یا روغې نظر نه ښکاري، او انډیا او چین هم یا لویه ورانه ده. نو تاسو مونږ وایي چې سټډي چې تر څو پورې چې دی چین او د انډیا ورانه یا د پاکستان او د انډیا ورانه نو بیا خو دا لانګ ټرم دی. اوس مونږ ته چې کله جیو اکنامکس خبره کوو نو دا ورانې ختمېدو خواته د تلو خبرې به هم کوو. نو اخوا هم ورانه ختمېدی شي او دې خوا هم ختمېدی شي، مونږ به بیا کمزی کې وي خبره. نو خبره ده د باور خبره نه د چین باور دا چې باور نه کوو مطلب دا چې خراب دی او دې ډېر باوري دی، ما ترور زوی دی، ما یار دی، یاراني نه دي په دې. چین چې دی چین دلته کې دومره هیوي انویسټمنټس وکړل، چین انټرسټ دی. چین تاسو چې کله دلته کې اوس دا خبره لږ انډیکیشن دی واورئ چې کله د داسوکیا چینیان ووژلی شول نو اول دلته خبر رالو چې دا ګیس دماکه شوي ده، بیا چین وایي چې دا ټیررسټ اکټیویټي، بیا پاکستان هم وایي چې ټیررسټ اکټیویټي شوي ده. بیا چین د طرفه چین وزیر خارجه هم بیان انډایرکټلی ډېر سټل طریقه ده. امریکایان غونډه سخت نه وایي ډو مور نیغ به مو کوم او کې ویشته به بوځم، داسې نه وایي، خو ډېر په طریقې سره ایو سټیټ اوند میډیا ګلوبل ټایمز ایډیټوریل چې سرکاري بیان وي چې یاره پاکستان مونږ ډېر ښه ملګری دی او مونږ پاکستان پوره باور دی چې دا ټیررسټانو خلاف به ایکشن والي.
خو اخر کې یو جماعت کې خو کو نشي کېدی او پاکستان ته د مدد ضرورت وي نو د چین سپیشل فورسز او میزایلونه په کار چې تیار دي دا یو ډېر سټل طریقې سره وینا وه چې څه هر څه کولی شي نو اوس شی دا چې ملکونو تعلقات وي دا به ته بیلنس ساتي امریکې سره به ساتي چین سره به تعلق شي چین سره به هم ډېر ښه تعلق ساتي تجارت به هم کې څومره کولی شي امریکې سره به ساتي او په دې کې به دا به نه کې دا تعلقات به کله خرابېږي خراب به شي چې کله خراب شي اوس دې کې دا دی چې ته به ټیکټیکلي هر شي ذمهوار کېږي نه هر ځای کې به ته خبره ضروري چې کې اوس دا د ما ته خټک صاحب دې خبرې راغلي تللی وی کو پرمیشن یو خطه لیول څوک ډیپلوماټ تللی وی او بل دی یو منټ دا خبره هېڅ معنی نه لري هلته ولې نه تا به تقریر کې خپله خبره کول چې جمهوریت په کار دی انډیا کې وایلیشن کېږي اسرائیل کې کېږي هر ځای کې هیومن رایټس په کار دی دا دي اعلامیه تا به اول اعلامیه باندې کوم خبرو باندې تا اعتراض و تا به ویل چې نه دا مشترکه اعلامیه وه او که بیا مې کوله تا به بل بیان ورکړه چېرې مونږ دې مونږ جمهوریت سره پوره کمیټمنټ دی او که امریکایي که بل بل وي خو دې خبرو سره زموږ اختلاف دی دا څه دومره خبره نه صحیح لکه خو په کار و تاسو خو بیا د اولمپیک او خو اړ څه نه لرو خو هلته دم دلته کې دا دیټ واز دا ورسره نو خبره یو سایډ ته لاړه خټک صاحب کو مونږ وګورو نو وی تم بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو نا د امریکا څنګه چې دا وایي چې کله ډیکټیټر راغلی امریکا وا کی چې کله ډیکټیټر لاړ شي جمهوریت راشي نو بیا پاکستان از سینکشن کنه نو وای وی سیکریفایس لکه مونږ قرباني ولې د خپل سټریټیجیک اکنامیک او ایمرجنګ ګډ فرینډز چې کوم دي سیکریفایس مونږ دیو داسې چې هغوی ټرانزیکشنل ریلیشن دی یو هیو اونلی 1.5 منټ سر بیا به دراني صاحب له راځو 1.5 منټ ډېر کویکلی دورانی صاحب چې څومره خبرې وکړلې د هغې سره مکمل اتفاق کوم بیا ورپسې چې کوم ډاکټر صاحب خبرې وکړلې هغه هم بالکل جایز دي مینس خبره دا ده چې ګوري د څومره نړۍ کې تعلقات وي لکه دا خبره وشوله چې دا یارانې نه وي دیز آر بیسډ آن انټرسټ چې کوم ځای کې کنورجنس آف انټرسټ وي تاسو یو بل سره کار کوئ چې کوم ځای کې اختلاف وي تاسو کار نه کوئ دا خو د امریکې او د هند تعلقاتو کې هم دی ولې امریکا په خوشاله و چې کله ولادیمیر پوټین نیو ډیلی ته لاړلو زما نه دی خیال دنیا کې چې څومره سفارتکاري کېږي او دنیا کې چې څومره نړیواله کچه باندې تعلقات جوړیږي یا خرابېږي هغو کې ستاسو مفادات دي او ستاسو جیو پولیټیکل انټرسټ آر ډایرکټلی ریلیټډ ټو یور جیو اکنامیک انټرسټ لکه تاسو ما ته ووایئ چې تاسو په یو ملک کې تاسو اکنامیک انټرسټ نشته دي او تاسو هلته صرف خپل پولیټیکل انټرسټ پروموټ کوئ نو تاسو ته لاس ته څه راغلل لکه څه شی راغلل تاسو یقینا چې دا کوشش به کوئ چې زه دا پولیټیکل انټرسټ دا پولیټیکل چې کوم زما سفیر اف انفلوئنس دی دا زیات کم چې زما هلته کې شیزونه لاړ شي ایکسپورټ زیات شي زه کاروبار وکړم زه هم ګټه وکړم بل ملک هم ګټور شي زما خیال دا دی چې بیلنسنګ ایکټ دا ټیک دا چې امریکې او پاکستان تعلقات همیشه ټرانزیکشنل پاتې شوي دي خو یو سوال خو دا هم دی کنه لیټ می بی د ډیولز ایډوکیټ چې دا تعلقات خو جوړیږي دواړو طرفه نه که یو طرف ته امریکا ده چې کم فائدې دپاره ناسته ده پاکستان نه هر چا نه فایده اوچته نو بیا پاکستان ولې د امریکې نه فایده نه اوچتوله چې کله ګورئ چې کله د چاینیز لیډر سره امریکنیانو اوله رابطه وشوله تپوس و چې څه غواړئ چاینیز ورته وایي چې زموږ بچو ته په امریکن یونیورسټیز کې داخلې ورکوي نن په امریکایي یونیورسټو کې د دنیا نه چې څومره سټوډنټان راغلي ټول کې لوی پاپولیشن د چاینیز دی چاینا چې د امریکې رایول جوړ شوی دی همدغه سټوډنټانو د لاسه جوړ شوی دی راشي زموږ مشرانو ته چې امریکنیان مونږ ته راغلو چې څه غواړئ مونږ ورته مونږ له F-16 راکړه نو مطلب دا دی چې غلطي خو زموږ هم جی درانی صاحب درانی صاحب نشته دی درانی صاحب هغه ټرانزیکشنل ساتي هیڅ خبره نه ده درانی صاحب هغه would lose the vision ٹھیک شو درانی صاحب هغه انګریزي کې یو خبره کوي چې the fault doesn't lie in the stars کنه نو ما په خیال خټک صاحب چې وی نو the fault lies in Islam Abad not in the stars زه داسې فکر نه کوم او داسې حالات خراب شوي هم نه دي امریکایان په پوه دي چې دوی چې کومه بلنه ورکړو هغه په کومه نظر ورکړو او بیا پاکستان دوی هم پوه شوي چې پاکستان د امریکا چې کومه ګیم و هغه پوه شوي دي خو په دې د ایران اغله او we don't have to read too much into that او دا به دغه او دا خو خالي د جو بایدن
initiative دی it will die with Joe Biden نو دا څه نه که غواړئ خو تاسو ټایم خو زه نور هم کولی جی 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 شته یو منټ دا د دراني صاحب ما اصل کې وی نه چې مقصد دا مطلب خبره دا ده چې تعلقات چې کوم دي په کومه ډګر باندې روان دي هغه سبا رواني او دې کې امریکا ته میسج دا ورکوم دي چې په دې خطه کې که ته غواړې نو خاله پاکستان اوس هم کېدای شي تاسو سره یو اړیکه وساتي که نو ګاونډو کې په دې خطه کې منطقه کې امریکا سره څوک نه دی ولاړ ولې او جی دراني صاحب یو پوښتنه مې کوله اسې پاکستان تاسو ګڼئ چې دا ریلیشنز به د دې سپر پاور سره درې ایمرجنګ سپر یو امریکا دا روس دی چین دی دا به بیلنس کی تاسو ګڼئ چې ډو وی هاو د دغه څه وي ورته بیلنس پاته روان دی اوس اول ځله ده چې پاکستان خپل یو سټرانګ ریجنل پالیسي جوړی لګیا ده او د ګټه به وي خالی اوس میسنګ لینک چې دی انډیا ده هوپفولي انډیا به هم راشي د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن پلیټفارم سره او دې ته انډیا ته هم دا معلومه ده چې ډېر امریکا سره نزدېکت د ده په ګټه کې نه که نو دی بیا دا دوه فرنټ سچویشن دی چې دی چاینا او پاکستان سره هم نسي افورډ کولی نو او د امریکا د ده ریسکیو ته به هم نه راځي نو مطلب دا چې یو بیلنسنګ ایکټ خو روان دی باندې جی ډیره مننه آصف دراني صاحب تاسو جهانگیر خټک صاحب یو جهان مننه تھینک یو ویری مچ تاسو سره پروګرام کې شرکت وکړو ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه ما په خیال اخر کې دراني صاحب دا خو چې ریجنل طرف ته راځي نو ریجنل اپروچ از ا بیټر اپروچ په ځای د دې چې فار اوے فرندز سره یو جمله درته وایم ریجنل اول انټرنل ته چې سټیبل وي اکونومیکلی پولیټیکلی دلته سټیبل وي او ټیک وي بیا ریجن ته کور سم کا خپل کور سم کنه بیا به علاقې ته بیا به دنیا ګرانو کتونکو ریلی ډېر ښه ډسکشن وشو ما په خیال هر یو پینلسټ چې کوم دی کافي یو انپوټ ورکړ چېرې د پاکستان پوزیشن څه دی پوزیشننګ څنګه کی انټرنیشنل تعلقات حوالې سره ایمرجنګ پاکستان نیو فورن پالیسی په هغې باندې خبرې وکړلې عزت غواړو د الله په امان